ولې دا په چوټه لاو کې کمبه خرابه ده، دا په شوې اډه کې کمبه خرابه ده، دا په صحابۍ کې کمبه خرابه ده. دا فورس لوډ سیټینګ دی، ظلم دی، زیاتې دی. زه خلکو ته وایم چې راوځئ د دې خلاف پرامن راوځئ. دا یو نوې بدماشي شروع ده او څوک یې تپوس نه کوي. نو مهرباني وکړئ وروره ټولو صحابیوالو ته وایم چې خدای ته وګورئ، راوځئ، پرامن راوځئ. موږ روانکاري نه یو، خو د دغې اکسینانو، د دغې اس ډي اوګانو، د دغې وابډي والو نه تپوس وکړئ، د دغې ایم این اګانو، ایم پي اګانو نه تپوس وکړئ چې بھائی دا ولې دا ستاسو ذمہواري ده. دا د ایم این اے، ایم پي اے، د اپوزیشن جماعتونو د ټولو خلکو دا ذمہواري ده چې څومره زموږ مشران دي چې هغوی ګډ شي، د دې وابډي والو نه، فیسټ والو نه تپوس وکړي چې بھائی دا تاسو څه چې کوم دی نو ظلم راغستی دی، فورس لوډ شیډینګ هم شروع کړی دی، خلک هم تباه او برباد کړو. نو دغه وامه چې بس بھائی صحابۍ خلکو ته وامه چې بھائی دا غلامي به ختموي او دا چرچتوب به ختموي او راوځئ په ښه په نره به راوځئ، روانۍ مه کوئ. موږ نه نشنګن یو، نه بدماشان یو، پرامن راوځئ، احتجاج وکړئ. کنې صحابۍ کې دا شته چې کوم دی هغه